اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه گوهر ایوب د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیل 400 سینئر نائب صدر تاسو ته لږ وضاحت کول غواړم. دا کومه خبره چې دوه درې ورځې په دې سوشل میډیا باندې دا خلک لګیا دي چې لکه ظفر جي ANP والا راغلل، عوامي نیشنل پارټۍ والا راغلل او جرګې وکړه او ظفر جي په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شو. بالکل خبره همدغسې وه، خو زه صرف لږ وضاحت کوم چې د تیر شوې 2 میاشتو نه ظفر جي په خپله دا جرګې کولې چې یاره زه ستاسو پارټۍ کې شمولیت کول غواړم. دا څه داسې خبره نه چې زه که یو سړی وضاحت غواړي نو موږ به وله وضاحت هم ورکو. دې کې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د شهزاد الدین صاحب زموږ د 400 جنرال سیکرټري د تحصیل 400 او زموږ کینډیډیټ هغه دې کې او هغه په دې جرګه کې او هغه سره د دې نه علاوه 2-3 کسان نورم په دې جرګه کې او چې هغوی بار بار دا خبره راوړه او مشرانو مخې ته کېښوده، خو چې موږ به بیا ایمل خان په نوټس کې راوسته نو هغه به وی چې یاره دې زه پارټۍ کې نه پرېږدم. بیا زموږ د ټول چې دا موږ په اخري ورځ که موږ ورلو دې کې دا 2 میاشتې تېرې شوې د دوی ناستې وشوې، خو زما صرف مقصد دا دی چې شروعات د ده د سایډ نه شو. بیا چې کوم دی کله ټوله ضلع او دغه موږ کېناستو ایمل خان سره، موږ ایمل خان سره خبره وکړه نو هغه نه موږ اجازت واخیسته او موږ ورته وویل چې یو سړی راځي د پښتو لار ده، د دوی خو خبرې شوي دي، جرګې هر څه شوي دي، خو موږ به ظفر جي ته عزت ورکو او موږ به ورشو د هغه ځای ته او دا څیز به ښکاره کړو. هغه وی چې بس ټیک شو، تاسو چې اوس ټول تنظیمونه او تاسو ټول تحصیل او 400 ضلع ټول وایې نو بالکل به ورشئ، تاسو ورشئ، بالکل د پښتو لار ده او د پښتو په لار تاسو ورشئ او هغه له دعوت ورکړئ. موږ بله ورځ ورغلي یو د ظفر جي حجرې ته چې هغې کې زموږ ضلعي صدر شکیل خان هم و، هغې کې زموږ د تحصیل صدر تیمور خان هم و، په هغې کې زموږ د کینډیډیټ سلطان خان هم و، هغې کې شهزاد الدین صاحب هم و، هغې کې زموږ د MC1 ملګري هم و. موږ ټول ورغلي یو او دله چې موږ هلته د سره څنګه ناست یو نو د پخیرالي نه پس شکیل خان ظفر جي صاحب ته وویل چې اجي صاحب موږ د پښتو په لار راغلي یو او تاله دعوت درکو چې یاره ته راځه او موږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شه. د فوراً دا خبره وکړه چې بالکل جی ستاسو دعوت چې دی نو هغه ما قبول کو او ستاسو جرګه ما ته قبوله ده او زه په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوم. بیا د ټوپۍ په سر کړې ده، بیا د ووی چې یاره د دوی خپلو کې دغه دوی وی چا وی چې 20 ورځې ورکوو، چا وی چې میاشت ورکوو او چا وی چې نه دا په 15 ورځو کې پکار ده. نو موږ خو د پښتو په دغه لار چې دی نو د باندې یو جرګه وکړه په ظفر جي باندې او بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس د هغې نه مخکې دوی دا ټولې خبرې سیټ کړې وې او شروعات د ده د طرفه شو. نو نن موږ په دې نتیجه ورسېدو چې ایمل خان کومه خبره موږ ته 2 میاشتو نه لګیا او موږ ته یې کوله چې دا سړی زه پارټۍ کې نه پرېږدم او مې شاملوې. نو موږ نن په دې ورسېدو موږ خو د پښتو په لار وله ښه عزت ورکړو او موږ ولا بیا دوی خبرې خپلې سیټ کړې وې، د ده طرف نه شروعات شو، د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا موږ د پښتو په لار دلی یو ځای ته ورولو، جرګه وله زموږ ټول د ضلع قیادت ورغې او په ده باندې م جرګه وکړه. باقي دغه خبرې که څوک وضاحت غواړي بالکل وضاحت پې ورته کوو. باقي چې کوم دی نو ټیک ته بس شامل شو شامل نه شو دغه بېله خبره ده. موږ وله عزت ورکړو او هغه چې کوم دی نو بس هغه موږ نن په دې نتیجه ورسېږو چې ایمل خان کومه خبره کوله هغه بالکل ټیک وي. باقي زه یو خبره دلته کومه چې که عوامي نیشنل پارټۍ ته ظفر جي راغې او که رانغې، خو زه ورته صرف دا وایم چې دا په 400 کې سره روان دي که نه نو اول تاسو په دې خپل تحریک انصاف کې خو اول اتفاق راولئ که نه. ډېره مهرباني، شکریه.